بسم الله الرحمن الرحیم. د وخت کې د لودي ټي وي چینل نه تاسو ته مخاطب یم او د وخت کې زه راغلم د کریم حافظ صاحب خواله، خو چونکې هغوی سره میلمانه مو نو ما د موقع نه یو پیاده واخیسته چې زه د میلمنو سره به لږ ګپ هم ولګوو او لږ تپوسونه هم ترې وکړم. نو حنیف حافظ صاحب مې ځکه پکې راوړلی دی چې دین لومبې تپوس وکړم، میلمنو تعارف را سره وکړي، د هغې نه پس به میلمنو سره یو دوه خبرې کومه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د لودي ټي وي چینل تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ میلمنو د تعارف لپاره زموږ نه تپوس وکړو. مخامخ چې کوم ښکاري منځ کې دا زموږ استاد محترم حضرت مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دی، جواهر القرآن سلیم خان د مدرسې شیخ الحدیث او محتمم دی، او دا بل خو میزبان دی تاسو پیژنئ، او دا زموږ مشر شیخ مولانا شیخ عبدالرشید صاحب د سخاکوټ دی. او وختي ما دې ته ووایي چې دا هغه شخصیت دی چې دی زمونږ د پنجپیر شیخ رحمت الله علیه په دې سترګو باندې کتلی دی سن 1983 کې، او دغه شان د نورو لویو لویو علماو شاګرد پاتې شوی دی. نو مونږ د دلته دې په راتګ باندې دې ته هرکلی وایو، خپل یو اعزاز یې ګڼو چې زمونږ د غریب خانې ته خصوصا زمونږ د ملګري د دوست په رهایۍ باندې زمونږ په دې خوشحالی کې د حافظ مولانا محمد کریم صاحب په رهایۍ کې دی مونږ سره په دې خوشحالۍ کې خوشحالي ګډه کړه، او په دې خوشحالۍ کې مونږ سره شامل شو. الله دې له اجر ورکړي. دغه شان دا جمیل مولانا جمیل صاحب دی، دیم د سلیم خان مدرسه کې پاتې شوي دی، تدریس کوي. او دغه شان دا راج علي خان مفتی صاحب دی سلیم خان مدرسې اهتمام هم کوي او هلته تدریس هم کوي. او دا مفتی صاحب چې ښکاري مفتی طلا محمد صاحب دی د مدرسې نظامت هم کوي او تدریس هم کوي. د دې ټولو علماو مفتیانو او د خپلو ټولو استادانو شکریه ادا کوم چې زمونږ د مولانا حافظ محمد کریم صاحب په رهایۍ باندې دی دلته راتګ وکړو. الله دې عمر او مال جان کې برکت واچي، او زمونږ دی دا کوم مینه محبت چې څه وجه نه جوړ دی هغه توحید او سنت دی، او الله دغه عقیده دغه مینه محبت نور هم زموږ سیوا کړي، او الله دې موږ خوشحاله کړي. مفتی صاحب نه زه یو تپوس کوم چې مفتی صاحب تاسو څنګه خبر کړئ چې کریم حافظ صاحب راغی؟ د مایک ولې لږ ورکړئ، څنګه خبر کړئ تاسو چې کریم حافظ صاحب راغی؟ په سوشل میډیا مو کتل، که ټلیفون درته وشو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی دې خوشحاله کړي، الله رب العزت دې ټول مشکلات چې کوم دنو هغه ختم کړي. موږ محترم ورور چې کوم دنو کریم حافظ صاحب د رهایۍ باندې انتهایی زیات خوشحاله یو، او دا زیری چې کوم دنو په موږ باندې حنیف حافظ صاحب کړو، او د جیل نم چې کوم دنو ملګرو رابطې کړې وي چې هغوی چې کوم دنو الله رب العزت رها کړل، الله رب العزت د هغوی د رهایۍ مستقل کړي. الله رب العزت د علاقې والا چې کوم دی سره محبت دی، او خصوصا د لودي ټي وي والا دی سره عقیدت ته محبت دی، الله تعالی دې ولې د اجر ورکړي. او زمونږ د ټولو دا دعا ده چې الله رب العزت ټول قیدیان په خیر او عافیت باندې رها کړي، او الله رب العزت دې ملک امن او امان راولي، او الله دې اتفاق او اتحاد راولي، او الله رب العزت ټول په دین باندې قائم او مستقیم کی. الله دې ټولو نه خوشاله شي. واخر دعوانا الحمدلله. بس دا خود روحانی تعلق حدیث کې راځي چې په عالم برزخ کې په عالم ارواح کې جوړیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الارواح جنود مجنده، او بل جیل کې چې کومنه مونږ یو بل پیژندل او تعارف چې کومنه ملګرو کړو یو بل سره، او د کلیوالو موږ سره چې کومنه مجاهد شاه اوس یو ورځ نیمه چې کومنه هغه بیا په حراست کې دی. زمونږ د ټولو دعا ده چې الله دې په خیر او عافیت باندې رها کړي. او اویس چې کومنه د دې وارو موږ سره په درس کې هغه هم چې کومنه دغه کړو، مجاهد شاه چې کومنه ما سره د جیل ملګرو هغوی را سره د کریم حافظ صاحب ډېر زیات تعارف هم کړی، عقیدت او محبت اظهار یې کړو. هغې نه چې کومنه زمونږ سره د تعارف الله رب العزت مزید چې کومنه زمونږ محبت سیوا کړي، الله دې زمونږ نه خوشحاله کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مفتی مجتبی عامر صاحب، شیخ القرآن والحدیث عبدالرشید صاحب، او دا نور حضرات مفتی طلا صاحب، او دا رنګې مولانا جمیل صاحب او مولانا راج علي خان صاحب،
د دې په راتلو باندې انتهایی خوشحاله شوم. یقینا مخکې یو پیره باندې داسې یو مقرره د لودي چینل والو د طرف نه د دې بیا شکریا ادا کوم چې بیا داسې دي د یو مقرره دغه کړه زموږ د خوشحالۍ دپاره. او مخکې ما ویلو چې زما باندې انتهایی غمونه راغلي وو، یعنې د والدې او د والد صاحب هغې انتهایی درمند وم. خو ما د کلي د علاقې د خلقو هغه محبت ولیده. دوی چې کوم استقبالیه اگر چې دي ته زموږ د طرف نه هېڅ قسمه اطلاع چاته هم نه وه، باوجود د هغې هغه استقبالیه دنیا ولیده. زما نه هغه خپل غمونه، دردونه، تکلیفونه ټول هیر کړل، خپل کلي وطن د وروڼو د محبت. او بیا چې کله د مفتي صاحب نه خبر شوم، ډېر نه وړاندې شیخ صاحب دې رالل، د دې په راتلو باندې زما انتهایی روح ته خوشحالي میلاو شوه. الله پاک دې د دې علم کې برکت واچي، الله پاک دې د دې د دینی خدمات قبول او منظور کړي، الله دې د دې دنیا او آخر بهتر کړي. بیا چې خبر شوم چې مفتي صاحب را روان دی، قسم په الله داسې خوشحالي راته میلاو شوه لکه چې په کومه ورځ راته د رهایۍ خوشحالي میلاوېده. داسې خوشحاله شوم او لکه د لیونو مې راټوپ که. خو قریب حنیف قاری صاحب راته وایي ته حوصله وکړه، او ما چې دی نو مخې ته کس وله لېږلی دی او دې ځای کې ایسارېدی نه شوم، انتهایی خوشحاله شوم. او د مفتي صاحب تعارف هغې خو ټولې دنیا ته الحمدلله الله دې نور مقبول کړي، او الله پاک دې د دې د خدمات هغه نور هم چې دی نو مخ په وړاندې باندې بوځي. او یقینا موږ سره چې هلته کې یعنې په کوم ځای کې موږ چې دی نو اورېدل نو د مفتي صاحب شاګردان به وو، که په جیلونو کې نو موږ سره د مفتي صاحب شاګردان وو. هغه ځای کې علما وو او داسې قابلان چې فارغ نه وو، هغوی چې کوم درسونه کول نو خلک ورته حیران وو. د دې په راتلو باندې زه انتهایی خوشحاله یم. الله پاک دې دوی له جزای خیر ورکړي، الله دې له دنیا او آخرت بهتر کړي، او الله پاک دې له چې دی استقامت ورکړي، الله دې له صحتونه ورکړي، الله دې له طاقت ورکړي چې ستا د دین د قرآن او د سنت خدمات نور هم په دې ځای سره وکړي. نو زه د دې د زړه د کومې نه چې دی نو شکریا ادا کوم، او د دې لودي چینل د دیم چې دی نو شکریا ادا کوم چې دی دا یو موقع موږ ته راکړه. او دوی زموږ خیال دا دی چې کنه دا خلک خوشحاله شي. الله تعالی د دې په عمرونو کې برکت واچوي. والسلام.